بسم الله الرحمن الرحیم. د ادرینرجیک انټاګونیست دوايو مطالعه کوو. په دې کې موږ هغه ګروپ دوايو مطالعه کوو چې سمپاتیک عصبي سیستم تاثیرات راکموي. دا دوايو دوه ګروپه دي چې الفا بلاکر دي او بل بیتا بلاکر دي. نن به موږ پروګرام کې الفا بلاکر مطالعه کوو چې هغه کې بعضې سلیکټیو دي او بعضې نان سلیکټیو دي. نو امید لرم چې دا درس به ستاسو د خوښې وړ وګرځي. راځو درس طرف. ادرینرجیک انټاګونیست د نامه څخه دا معلومیږي چې دوی د ریسپټر سره یو ځای کیږي ولې ریسپانس نه رامنځته کوي. باینز اډرینل ریسپټر کیدای شي دوی ریورسیبلی سره یو ځای شي یا هم ایریورسیبلی ولې ریسپانس نه رامنځته کوي. نو دوی ته موږ سمپاټولایټیک هم وایو ځکه دوی سمپاتیک سیستم لایز کوي. سمپاتیک سیستم تاثیرات که زیات وي لکه ټکیکارډیا، د وینې د فشار زیاتوالی، ټریمر، دا ټول راکموي یا ورته ادرینرجیک بلاکر وایي. دوی په درې ډوله باندې ویشل سوي دي. هغه چې الفا آخذې بلاکوي، هغه چې بیتا آخذې بلاکوي او هغه هم چې په پری سایناپټیک نیورون کې کار کوي او د ناریپینیفرین ریلیز راکموي. نو ادرینرجیک انټاګونیست باید زموږ هیر نسي چې دوی د سمپاتیک سیستم تاثیرات په بدن کې کموي. لومړنی چې وایو هغه دواوې وایو چې هغه الفا ادرینرجیک ریسپټر بلاکوي. دوی په زیاته اندازه باندې دغه دواوې د وینې فشار متاثره کوي ځکه په الفا ریسپټر چې دی هغه په بلډ ویسل کې شته او د وینې فشار په تنظیم کې ډېر عمده رول لري. نو دغه دواوې هم د وینې فشار ډېر زیات متاثره کوي او محیطي مقاومت کموي. کله چې مقاومت کم شي د دغه مقاومت ته کموالی لکه بله چې کم هایپوټنشن رامنځته کیږي هغه د دې باعث کیږي چې د زړه ریټ زیات سي چې دغه ته ریفلکس ټکیکارډیا وایي. وروسته به میکانیزم ووایو شاید ستاسې د فیزیولوژي څخه په یاد وي چې بیا هلته کروټیډ ساینسونه شته، بارو ریسپټر شته، هغه چې دغه فشار کموالی احساس کړي په دماغ کې په میډولا اوبلنګیټا کې د ټراکټس سولیټاریا سوپیریر په نامه یو هسته ده ورې د وازوموټر سنټر تنبیه کوي. نو په دې خاطر بیرته د زړه ریټ زیاتېږي د وینې فشار لوړ کړي. نو دغه له کبله بیا په مریضانو کې ریفلکس ټکیکارډیا رامنځته کیږي. په دې کې د بیتا آخذې هیڅ نشته یا بیخي ډېرې کمې دي. یوازې دوی الفا آخذې بلاکوي. دوی همدارنګه نور هم کلاسیفیکیشن لري، نن سلیکټیو او سلیکټیو. نن سلیکټیو الفا بلاکرز چې دي چې هم الفا یو آخذې بلاکوي هم الفا دوه آخذې بلاکوي. په هغه کې دوې دواوې دي، پینوکسي بنزامین او پینټولامین. یو بله دوا هم شته بیا د میګرین په دوایي کې وایو ارګوټامین. سلیکټیو الفا یو بلاکر چې هغه الفا آخذې چې په بلډ ویسلز کې دي هغه بلاکوي چې پکې پرازوسین، تیرازوسین، ډوکسازوسین، الفازوسین شامل دي. او سلیکټیو الفا دوه بلاکر چې پکې یوهیموبین شامل دي. دلته که موږ وګورو دا نان سلیکټیو دي، پینوکسي بنزامین، پینټولامین. دا مو باید هیڅ وخت هیر نشي چې پینوکسي بنزامین او پینټولامین هم الفا یو آخذې بلاکوي او هم الفا دوه. د دواړو فرق دا دی پینوکسي بنزامین چې دی هغه لانګ اکټینګ دی، اوږدمهاله کار کوي او دغه پینټولامین بیا شارټ اکټینګ دی. دا بیا الفا یو سلیکټیو بلاکرز دي چې پکې پرازوسین، تیرازوسین، ډوکسازوسین، الفازوسین او ټمسلوسین شامل دي. او الفا دوه بلاکر هغه بیا یوهیموبین دي. راځو لومړنۍ دوا چې وایي هغه پینوکسي بنزامین دی. پینوکسي بنزامین په اشتراکي ډول باندې ګورئ کوولنټلی د الفا یو او الفا دوه ریسپټر بلاکوي. کله چې رابطه اشتراکي شوله د دې معنا دا ده چې دغه بلاک ایریورسیبل دی. نو باید نوي ریسپټر جوړ شي چې دا معمولا 3 یا 4 ورځې وخت نیسي. د همدې خاطر د پینوکسي بنزامین د تاثیر دوام چې دی هغه 2 ورځې یا 24 ساعته پورې دوام کوي. که په دغه شکل کې وګورو کله چې موږ مریض ته
آیوي په شکل باندې پینوکسي بنزامین ورکو دوی ډېر ژر راځي د الفا ریسپټر سره یو ځای کیږي او دغه بانډ کوولنټ دی. اوس نو نارپینفرین دلته نشي یو ځای کېدلی، دا ریسپټورونه یې پوش کړل. د پینوکسي بنزامین فارماکولوژیک تاثیراتو کې لومړنی شی چې دی هغه قلبي ویایي. کله چې الفا یو آخذې بلاک سي، الفا یو آخذې چې کله نارپینفرینو سره یو ځای کېدی هغوی وازو کنسټرکشن کوي، ولې کله چې دغه آخذې موږ بلاک کړو وازو ډایلیشن رامنځته کېږي، پوسچورل هایپوټنشن رامنځته کېږي، یعنې وضعیتي د فشار ټیټوالی رامنځته کېږي. دغه د فشار ټیټوالی په خپله د ټیکاردیا د تنبیه باعث کېږي، ځکه فشار چې کمیږي دا د بارو ریسپټر د لارې او د ساینسونو د لارې چې په زړه او اورټا کې شته نو دماغ ته خبر ورکوي، هغه په معاوضوي ډول باندې د زړه ریټ زیاتوي. بل دغه ټیکاردیا چې رامنځته کېږي وروسته بیا په عکس کې مو ووینو دوی الفا 2 آخذې بلاکوي، ځکه دوی هم الفا یو بلاکوي او هم الفا 2. الفا 2 که ستاسې په یاد وي هغه اوټو ریسپټر وه، پري سایناپټیک نیورون کې دلته واقع وه. کله چې دغه آخذې بلاک سي، ځکه دوی په دې حالت کې جي انهبیټري وه، د نارپینفرین ریلیز یې کموي. اوس چې دغه آخذې بلاک سولې د نارپینفرین ریلیز زیاتیږي، دا په خپله کارډیک آوټپوټ زیاتوي. نو په دې خاطر اوس په هایپرټنشن کې پینوکسي بنزامین نه استعمالیږي، دغه مشکل دی. مثلا هغه مریضانو ته چې مثلا موږ اپینفرین یا ادرینالین ورکړي وي او هغوی ډېر سیویر وازو کنسټرکشن په موضوعي ساحه کې رامنځته کړي وي، پینوکسي بنزامین کولی سي چې د اپینفرین تاثیرات ریورس کړي، بیرته یې راوګرځي، ولې د ایزوپروټیرونول په تاثیراتو باندې کم تاثیر نه لري. دلته که موږ شکل کې وګورو الفا یو آخذې چې بلاک سولې وازو ډایلیشن رامنځته کېږي. د واز ډایلیشن له کبله په کرانیم کې چې کوم اوې واز ډایلیټ سي د هغه له کبله هیډیک رامنځته کېږي. الفا آخذې کله موږ بلاک وازو کنسټرکشن نه صورت نه نیسي نو ایجاکولیشن کمیږي، د دوا جانبي عوارض دې وایو نیزل کنجشن رامنځته کېږي، ځکه هلته هم اوې واز ډایلیټ سولې، فشار کمیږي او په معاوضوي ډول باندې ټیکاردیا رامنځته کېږي. دغه پینوکسي بنزامین چې د وینې فشار ټیټوي، د زړه ریټ بیرته زیاتوي، کلینیکي استعمال چې دی هغه پیوکروموسایټوما ده. په پیوکروموسایټوما کې هم وایي که تاسې د لنډ وخت لپاره تداوي کوي د جراحي څخه مخکې، هلته تاسې مریض ته پرازوسین ورکوي، وایي دا ښه الټرنیټیو دی. بیا هم د جراحي عملیات څخه مخکې اوس هم د پیوکروموسایټوما چې د ادرینل غدې کینسر دی، چایس ډرګ د جراحي عملیات څخه مخکې موږ کولی سو ته میتایروسین ورکو، همدارنګه پینوکسي بنزامین ورکو او تاثیرات یې راکم کړي، او همدارنګه پرازوسین چې وروسته بیا وایي دا ورکولی سو. د اوږدمهاله دپاره موږ پینوکسي بنزامین نه ورکو، هلته کلسیم چینل بلاکر نیپیډیپین باید توصیه سي. په رینایټ ډیزیز کې چې دا هم د محیطي اویو ناروغي ده، پینوکسي بنزامین یو چایس دی، ولې کلسیم چینل بلاکر چې دی هغه پریپر یا هغوی ته غوراوی ورکول سوی دی. او بل په پرسټ بایټ کې موږ استعمالولی سو چې دې ته کولډ وونډ هم وایي، د یخ له کبله چې کوم زخم رامنځته کېږي دا پرسټ بایټ دی، ځکه د ډېر سیویر وازو کنسټرکشن رامنځته سوی دی. که چېرې هوا ډېره یخي کېدلی سي باید ساحې ګنګرین وکړي، نو په دغه وخت کې موږ پینوکسي بنزامین څخه استفاده کولی سو په موضوعي ډول باندې چې هغه وازو ډایلیشن رامنځته کوي. نو معمولا دوی ډېر زیات دردناکه دي، باید دوی آیوي استعمال سي، موضوعي زیات نه استعمالیږي ځکه ډېر زیات درد لري. که چېرې یو څوک قلبي ویایي ناروغي یا دماغي ویایي ناروغي ولري هغو ته باید دا استعمال نه سي، ځکه کیدای سي ورې نور هم د خونریزي خطر زیات کړي. د پینوکسي بنزامین تطبیق آیوي کېږي ځکه اورل جذب انکمپلیټ دی، او وایم او سبکیوټانیس چې دی ډېر دردناک دی لکه مخکې چې موږ ویلي، نو په دې خاطر نه تطبیق کېږي، د کډني په واسطه باندې اطراح کېږي. جانبي عوارض چې دی هغه
پوسچرل هایپوټنشن دی، د وینې فشار ټیټیږي وضعیتي. مطلب کله چې شخص ولاړیږي دته یو ګنګسیت و سرچرخي پیدا کیږي، په دې خاطر چې د وینې فشار هغومره نه ورسره پورته کیږي. نازیه ومیټینګ لري، ریفلکس ټکیکارډیا لري، ځکه فشار چې ټیټ سي په ماوزي ډول باندې د زړه ریټ زیاتیږي. هیډیک لري، د کرانیم او ویولز ډایلیشن کوي، دا الفا بلاکر دی. نزل کنزیشن د پزې او ویولز ډایلیشن کوي، نو پزې کې احتکان رامنځته کیږي. سیکشوال ډسفنکشن د منوي مایع په اخراجولو کې د وازه ډیفرنس په کنټرکشن کې الفا ریسپټر رول لري. کله چې موږ هغه بلاک کو نو بیا ایجاکولیشن پروسه د خنډ سره مخامخ کیږي. که تاسو دغه عکس ته وګورئ ډېر ښه عکس راخیستل سوی دی. الفا یو اخذي چې بلاک سي واز الفا یو اخذي مسل چې دی په اویو کې هغه واز ډایلیشن کوي. دا بر ریفلکس ته دې خبر ورکوي چې فشار ټیټ سوی دی. هغه سمپاتیک ډسچارج زیاتوي چې زیات یې کوي، نارپینفرین ریلیز زیاتیږي، بیتا یو تنفیقي ټکیکارډیا دا یو لامل دی. بل لامل د الفا 2 ریسپټر بلاک کوي. لکه مخکې ما تاسو ته په رسم کې توضیح کړله، کله چې الفا 2 ریسپټر بلاک سوله ځکه الفا 2 جین انهبیټر دی، د نارپینفرین ریلیز زیاتیږي، دا هم بیتا یو تنبیه کوي. په دې ډول باندې ریفلکس ټکیکارډیا رامنځته کیږي. ستاسو باید دا زده وي چې فینوکسي بنزامین دغه جانبي عوارض لري. اورل ډوز یې دی 20 ملي ګرامه دی، او د عملیات څخه مخکې چې کوم فینوکسي بنزامین ورکول کیږي د فشار د ټیټوالي دپاره او دې حالاتو دپاره چې هغه اراز ولایم راکم سي، پر هر کیلوګرام د بدن وزن باندې 1 ملي ګرام سنجول کیږي، بیا په 1 ساعت کې مریض ته تطبیق کیږي. پینټولامین هم عیني تاثیرات لري، الفا یو الفا 2 اخذې بلاک کوي، ولې دا نن کوولنټ بانډ دی، راپیډ اکټینګ دی، ژر تاثیر کوي. هغه 2 ورځې کار کوي مګر دا 4 ساعته کار کوي. دا هم فارماکولوژیک تاثیرات پوسچرل هایپوټنشن رامنځته کوي. دا هم د اپینفرین تاثیرات بیرته راګرځي، او دا هم ریفلکس ټکیکارډیا رامنځته کوي. عین هماغه دوا ده، ولې فرق یې دا دی چې دلته بانډ ریورسیبل دی، نن کوولنټ دی، او دوام یې 4 ساعته دی. نو دغه دوا چې ده د تشخیص او د جراحي عملیات په وخت کې چې موږ مریضان چې پیوکروموسایټوما لري، په دغه حالت کې مثلا موږ د پینټولامین څخه استفاده کوو. همدارنګه لکه مخکې چې موږ ویل که چیرې ادرینالین لکه بله ډېر قوي وازو کنسټرکشن رامنځته سوی او هغه د دې خطر موجود وي چې هغه ساحاتو ته د وینې جریان کم سي، هم موږ کولی سو پینټولامین استعمال کړو. فینوکسي بنزامین په دې خاطر نه استعمالیږي ځکه د هغه زیات وخت لپاره وازو ډایلیشن رامنځته کوي. همدارنګه هغه فشار که چیرې د کلونیډین د پرېښولو څخه او یا هم که ستاسې په یاد وي هغه څوک چې تایرامین لرونکي غذاوې خوري او مونامین اکسیډیز انهبیټر دواوې هم استعمالي. په هغه درس کې موږ ویل چې دغو مریضانو ته موږ پینټولامین ورکوو، یعنې هغه مریضانو چې په هغوی کې چیز ریاکشن رامنځته سي د هغوی دپاره هم پینټولامین څخه موږ استفاده کوو. نو 3 استعمال یې سوله د ادرینالین د وازو کنسټرکشن بیرته راګرځول، د پیوکروموسایټوما تشخیص، او همدارنګه په تداوي کې چې کوم مشکلات رامنځته کیږي د نارپینفرین د زیاتوالي څخه هم موږ کولی شو دغه څخه استفاده وکړو. جانبي عوارض هم عیني فینوکسي بنزامین ته ورته دي چې هغه هیډیک دی، سیکشوال ډسفنکشن دی، هماغه هایپوټنشن دی، هماغه ټکیکارډیا ده، هماغه نازیه او ومیټینګ ده. د دې دوا ډوز 5 ملي ګرامه څومره چې ضرورت وي هغومره تطبیق کیږي. ټولازولین بیا بله دوا ده، اوس نه استعمالیږي، اول دا استعمالېدله، دا پینټولامین ته ورته ده. د مخکې مو وویل چې موږ تاسې پیوکروموسایټوما د تشخیص لپاره هم د پینټولامین څخه استفاده کوو، ولې دغه ټیسټ ډېر ریلایبل نه دی،
ځکه دا ډېر فالس پازیټیو او فالس نیګیټیو ریزلټس لري. دا ټیسټ په داسې ډول باندې اجرا کیږي چې مریض ستوني ستخ په تخت باندې پرېستل کیږي. په 1 منټ کې مریض ته 5 ملي ګرام پنټولامین زر کیږي. که چیرې سیستولیک فشار تر 15 زیات کم سو، مثلا د مریض فشار 150 اوس 110 40 کم سو، او ډیاسټولیک فشار تر 25 زیات کم سو، دا معنی چې مریض کې د پیوکروموسایټوما لپاره یو انډیکیټیو ډیاګنوز دی. ممکن مریض پیوکروموسایټوما ولري. ځکه وایي ناریپینیفرین زیات و، تا چې کله الفا خزې بلاک کړلې نو د وینې فشار بیا خپله بیت عادي یا نارمل حالت ته وبخښئ، د وینې فشار دومره سیسټولیک او 25 ملي متر د سیماپستون ډیاسټولیک کم سو. دا ډېر ریلایبل نه دی. مخکې مو وویل چې دا فالس پازیټیو او فالس نیګیټیو ریزلټ لري. د دې اصلي تشخیص باید د ایمیجینګ په واسطه باندې چې سټي سکین او ایم آر آی دغه په واسطه باندې ترسره سي. همدارنګه 4 ساعته ادرار جمع کیږي، په هغه کې د ناریپینیفرین میتابولیټس چې هغه ونیلایل منډلیک اسید دی او میتانفرین دی هغه کتل کیږي. هغه چې وکتل سول بیا ګورو چې نورمال دي که زیات دي. که زیات دا په خپله د پیوکروموسایټوما تشخیص لپاره ډاکټر راهنمایي کوي او سره په څنګ کې باید ډاکټر کلینیکي اراز ولایم هم وګوري په مریض کې. پنټولامین یو بل استعمال هم لري چې تا بیا د خیره وایو د الپراسټراډیول سره چې هغه یو پروستاګلنډین انالوګ دی چې په دې کې پنټولامین، پاپاورین او الپراسټراډیول درې سره په کارپس کورنوزم کې مستقیما زر کیږي په دې خاطر چې پینال اریکشن رامنځته سي. بیا وروسته دغه موضوع په جنسي دواو تفصیل سره وایو. دلته مازې دا موضوع په دې خاطر تاسو ته یادونه وکړله چې دلته پنټولامین دغه استطباب هم لري. دا عکس که موږ وګورو، په دې عکس کې د هغه دغه چې د پینال اریکشن ستونزه لري د هغوی لپاره په میډیکل ډرګز څخه استفاده کیږي، لکه سلډیناپیل، ټیلډیناپیل د دغو دواو څخه استفاده کیږي. که چیرې هغه مؤثره نشي بیا کیدلی چې دغسې انټراپینال انجکشن څخه استفاده وکړي. په انټراپینال انجکشن کې 3 دواوې شاملې دي. چې یو پنټولامین دی ځکه دا وازو ډایلیټر دی نو په دې خاطر هلته وینه زیاتېږي او اریکشن رامنځته کېږي. بل الپروسټاډیل دی، دا بیا د پروستاګلنډین انالوګ دی، دا هم بیا د خیره وایي. او بل بیا پاپاورین دی. دا چې دی تقریبا د 10 کال راهیسې څخه دا استعمالیږي. په 10 منټه کې اریکشن رامنځته کېږي. که چیرې سیکشوال ډیزایر هم نه وي مګر بیا هم اریکشن رامنځته کېږي. او دا که چیرې پراکټس زیات سي پینلیس ده او افیکټیونیس هم 80% دی. دا خلک په دې خاطر نه خوښوي چې دا انټراپینال انجکشن دی نو اکسپټنس یې ډېر کم دی. خلک دا طریقه د میتود نه خوښوي. که د زیات وخت لپاره استعمال سي دغه جانبي عوارض چې پرایپیزم دوامداره اریکشن دی چې په دې حالت کې نو بیا مجبور چې بیرته د انجکشن په واسطه باندې موږ دغه بلډ اسپایریټ کړو او وباسو. کیدای سي پینایل فیبروز وي یا ډیویشن انحراف وي، موضوعي هیماټوم انفیکشن چیرې دغه د اسیپسي او انټیسیپسي مراعات نشي بیا نو کیدای سي هیماټوما او انفیکشن خطر هم موجود وي. دغه نو ټرایمکس انجکشن دی چې پاپاورین، پنټولامین، پروستاګلنډین انالوګ پکښې کې موجود دي. دا بیا د خیره په تفصیل سره وروسته په جنسي دواو کې وایو. نورې دواوې چې سلیکټیو الفا یو بلاکر دی هغه پرازوسین، تیرازوسین، ډوکسازوسین، ټمسلوسین، الفازوسین دی. دوی الفا یو آخذې بلاکوي، په الفا 2 آخذو باندې کار نه کوي. هغه سلیکټیویټي 1000 چنده زیاته ده الفا یو آخذو ته. په دې کې پرازوسین، تیرازوسین او ډوکسازوسین شامل دي. دا
په سیویر هایپرټنشن کې موږ استعمالوو. ډېر ښه کار کوي، د وینې فشار ښه کنټرولوي. خو ولې دا فرسټ لاین ډرګ نه دی؟ بیا د وینې د لوړ فشار دوایو چې وایو په هغه کې بیا موږ وایو چې هلته کیدای شي موږ ایسي انهیبیټر، بیتا بلاکر، کلسیم چینل بلاکر، ډیورټیک دغه استعمال کړو. وروسته بیا کیدای شي الفا بلاکر چې د وینې فشار هغه ملیګننټ وي یا مثلا په هغو دواو ته ریسپانس ورنکړي، بیا موږ الفا بلاکر استعمالوو. همدارنګه هغه CHF چې په هغه کې د وینې فشار لوړ وي په هغه کې موږ کولی شو دا استعمال کړو. بعض دوایو بیا ډېر الفا یو A ریسپټر چې دا بیا خاص په مثانه کې دا ریسپټرونه هغه بلاک کوي، ډېر سلیکټیو دي. دا نه په BPH کې یا بیناین پروستات هایپرپلازیا کې استعمالیږي. د دوی استعمال چې دی سیویر هایپرټنشن دی. مخکې مو وویل تاسو ته دوی یو مشکل لري، اول ډوز یا فرست ډوز سینکوپ رامنځته کوي چې دغه ته فرست ډوز افیکټ وایي. دا ډېر ضروري، دا مو باید زده وي چې سلیکټیو الفا بلاکر یا پرازوسین، تیرازوسین او ډوکسازوسین دغه مشکل لري چې فرست ډوز افیکټ رامنځته کوي. فرست ډوز افیکټ دا معنی چې مریض ته ورکول شي دا ډېر سیویر واز ډایلیشن رامنځته کوي، کیدای شي مریض ذوب وکړي. په دې خاطر چې دغه مخنیوی وکړي تاسې اول ډوز معمولا 1/3 یا 1/4 ورته شروع کړئ، وروسته بیا تدریجاً ورته زیات کړئ، یا دغه دوا د شپې د خوا ورکوئ چې مریض بیدېږي. همدارنګه یوازې دوی په هایپرټنشن او CHF کې نه، د دوی څخه موږ کولی شو په BPH یا د پروستات په غټوالي کې هم استفاده وکړو. جانبي عوارض چې دي فرست ډوز افیکټ دی، دا مو باید هیر نه شي چې په اول ډوز کیدای شي سینکوپ که چیرې څوک ورسره پوه نه وي. ریفلکس ټیکارډیا دا هم رامنځته کېږي ځکه فشار ټیټېږي، خو هغونه ډېر نه دي لکه فینوکسي بنزامین چې رامنځته کوي. بل پوسچرل هایپوټنشن هغونه ډېر نه دي. وایي هغه مریضان چې سلډیناپیل اخلي هغه هم فشار ټیټوي، دا هم فشار ټیټوي، نو دلته باید احتیاط وشي. ډیزینس چې دماغ ته د وینې جریان کم شي، پخپله ډیزینس ګنګسیت رامنځته کېږي. او لک اپ انرژي هم کمیږي ځکه دماغ ته وینه نه ځي، عضلاتو ته وینه نه ځي. هیډک د دماغ هاوې واز ډایلیشن کوي، د پزې هاوې واز ډایلیشن کوي. سیکشوال ډسفنکشن الفا خزې بلاک شولې او فلپي آیریس سینډروم رامنځته کېږي. الفا یو خزې چې کله موږ بلاک کړو واز ډایلیشن چې رامنځته شو پرفیوژن پریشر کمیږي، هغه فشار چې هغه دماغ ته وینه رسوي هغه راکمیږي، بلډ سپلای و برین ته کمیږي، او بالاخره چې بلډ سپلای کمه شوله دا شخص کې ګنګسیت یا سرګیچي او ذوب رامنځته کوي چې دغه ته نو فرست ډوز افیکټ وایي. دا یو میکانیزم دی، دا په پرازوسین کې ډېر زیات وي. نو اوله دوا چې د پرازوسین یا تجارتي نوم چې دی مینیپریس دی، په سیویر هایپرټنشن کې دا استعمالیږي. بیا به د هایپرټنشن په دوا کې ووایي چې دا د اوس نو د پرازوسین وخت چې باید استعمال شي. په BPH کې هم استعمالولی شو، خو موږ یې نه استعمالوو ځکه نور ښه دوایي اوسه چې هغه باید په BPH کې استعمال شي. ډوز چې دی 0.5 ملي ګرام څخه شروع کېږي، کیدای شي بیا تر 2 ملي ګرامه پرې هم ورسو. او اټ بیډ ټایم وروسته بیا کیدلی شي 2 ځلې کو د ورځې. دا د مینیپریس اول ځل کوشش کوئ که 2 ملي ګرامه یې نیم ټابلیټ ورکوئ. وروسته چې مریض یوه ورځ دوا واخیستله بیا کولی شو خپل 1 ملي ګرام ورکړو یا 1.5 ملي ګرام یا 2 ملي ګرام. تیرازوسین چې بیا دی تر پرازوسین کم لږ پوټنټ دی، خو د دې بیا هپلای په ډېر اوږد دی، دا یوازې یو ځل ورکوو اوډې. تیرازوسین چې دی هغه پرازوسین سره فرق دا دی چې پوټنسي یې کمه ده، ولې دا په پروستات کې بیا اپوپټوزیس رامنځته کوي. هغه پروستات چې غټ شوی دی په هغه کې اپوپټوزیس تنبیه کوي چې بیرته بعضې حجرات تخریب شي او د پروستات حجم کوچنی شي. نو دا د
پرازوسین موږ په بي پی ایچ کې زیات نه استعمالو مګر تیرازوسین بیا استعمالولی شو. بل بیا ډوکسازوسین دی دا بیا بیخي لانګسټ اکټینګ دی دا 1 ملي ګرام څخه استفاده موږ کوو اوډي اوله کې 0.5 ملي ګرام دا هم په پروستات کې اپوپټوزیس تنبیه کوي. دا که موږ وګورو دا یو څو عکسه ما اضافي راواخیستله چې تاسو شعور باندې پوه شئ. دا بي پی ایچ یا بینان پروستات هایپرپلازیا ده چې په لوی عمر نارینه‌وو کې چې تر 50 کلنۍ عمر زیاتېږي د دې پیښې هم زیاتېږي. په دغه ډول باندې پروستات غټېږي او دلته چې کوم پروستاتیک یوریترا ده د دې قطر کمیږي نو د ادرار راوتل ستونزمن کېږي. کله چې مریض ادرار کوي درد لري لږ لږ راځي په څو ځلې باندې مثانه خالي کېږي کیدای شي ډریبلینګ ولري مثلا څاڅکي څاڅکي د مریض څخه توی شي دا ټوله د بي پی ایچ اعراضو علایم دي. وګورئ یورینري فریکونسي لري پیپلا ادرار نه خلاصېږي څو پلا ادرار کوي ارجنسي لري بیخي ډېر زیات هڅه کوي چې باید دغه وکړي هیزیټنسي هغه طاقت یې نه کېږي باید ډېر که ادرار راشي باید ژر ولاړ شي. دغه اعراضو علایم دي پینفول اورګازم لري ډریبلینګ لري دا د بي پی ایچ اعراضو علایم بیا واخیسته خیر یو اضافي عکس ما راخیستی و. په بي پی ایچ کې موږ پرازوسین تیرازوسین او ډوکسازوسین استعمالولی شو. دوی الفا یو آخذې بلاک کوي چې بلاک یې کړلې دغه پروستات چې کوم کنټرکشن کړی و د کنټرکشن څخه مخنیوی کوي ریلاکس کوي چې ریلاکس شو د ادرار تیریدل اسانه کېږي. په دوی کې نو بیا هایپوټنشن از ساید افیکټ هایپوټنشن ساید افیکټ لري همدارنګه ځکه دوی الفا یو بي آخذې چې په اویو کې دي هغه هم بلاک کوي یوازې د مثانې آخذې نه بلاک کوي هغه چې بلاک کړی نو بیا هایپوټنشن رامنځته کېږي. نو الفا یو بلاکر دغه دواوې په سیویر هایپرټنشن او بي پی ایچ کې موږ استعمالوو. راغلو الفازوسین ته الفازوسین چې دی دا هم سلیکټیو الفا یو ای هغه ریسپټر بلاک کوي چې په مثانه کې دي دا نو بیا ډېر یورو سلیکټیو دي تقریبا یورو سلیکټیو دي نورې آخذې هم بلاک کوي خو دا نظر نورو ته یو څه یورو سلیکټیو دي د مثانې آخذې بلاک کوي او په بي پی ایچ کې د مریض اعراض علایم هم ورکوي نو ډېر ښه کار کوي. دا د موږ وینو الفازوسین دلته که وګورئ الفازوسین او ډوټاسټیراید بله دوا ده. ډوټاسټیراید به دا به ټیسټوسټیرون چې دی نارینه و جنسي هورمون د دې فعاله شکل ډي ایچ ای ده ډای هایدرو ایپیاندسترون دا د ټیسټوسټیرون فعاله شکل دی. دا د یو انزایم په واسطه چې الفا هایدروکسیلیز دی اوس مې دقیق نوم نه دی په یاد الفا هایدروکسیلیز به هغه دغه ټیسټوسټیرون په ډای هایدرو ایپیاندسترون اړوي وایي دغه ډای هایدرو ایپیاندسترون چې دی وایي دغه نو د مثانې په هایپرتروفي کې رول لري. نو ډوټاسټیراید پیناسټیراید دا هم بیا وایو په هورموني دواو کې هغه دغه انزایم نهي کوي چې نهي سو ټیسټوسټیرون په خپل فعاله شکل نه اوړي نو په دې ډول باندې بیا پروستات نه غټېږي. دغه دوې دواوې په بازار کې کمباین شته الفازوسین یا ټمسلوسین جمع ډوټاسټیراید دوی نو بیا دا ډېر ښه کار کوي چې دغه د پروستات ریلاکس کوي الفازوسین او دوی بیا د نمو څخه مخنیوی کوي. په دغه ډول باندې د پروستات اعراض علایم ورکېږي. تر یو ځایه پورې ټمسلوسین دا نو بیا یورو سلیکټیو دی خاص د مثانې او
پروستات په عضلاتو باندې کار کوي. په بي پی ایچ کې ډېره ښه دوا ده، تر ټولو زیات استعمال لري، ډېر ښه تحمل کېدلی سي، فشار هم هغومره ډېر نه لري. یو کپسول د سهار د خوا خوړل کېږي، د غذا سره یو ځای، کېدای سي مردوان یې هم ورکړو. دا د الفا-1 آخذې بلاکوي، کنټراکشن کمیږي، چې کم شو مثانه ریلکس کېږي. په دغه ډول ټمسلوسین یوازې هم شته، خو ډاکټران کوښښ کوي چې دواړه کمباین ورکړي. بیا هم کیس سنسیټیو دي، مریض ته کتل کېږي. که بیا مریضانو بعضې هورموني مشکلات درلوده، بیا یوازې ټمسلوسین ورکوي. ټمسلوسین چې دی هغه د بلیډر عضلات وبخښئ د پروستات عضلات ریلکس کوي، چې ریلکس یې کړله د بي پي ایچ اراز والا هم راکمیږي. او بالاخره بیا فیناسټریډ یا ډوټاسټریډ چې دی هغه د تستوسترون هورمون چې په فعاله شکل راوړي هغه پروسه نهیه کوي. په دغه ډول باندې نو بیا د پروستات حجم راکمیږي. دواړه کمباین ډېر ښه کار کوي. تر ډېره پرې مریضان ریسپانس ورکوي، ولې ډېر کم مریضان بیا جراحي ته ضرورت پیدا کوي چې باید پروستات یې د جراحي عملیې په واسطه باندې ایسته سي. یوهیمیبین وایي دا بیا الفا-2 آخذې بلاکوي، سلیکټیو الفا-2 دي. کوم الفا-2 آخذې چې موږ وویلې دا چې کله بلاک سي دوی جي انهیبیټر وي په دې حالت کې د نارپینفرین ریلیز ډېر زیاتېږي. چې زیات شو نو دا یو سیکشوال سټیمولنټ دوا ده یا اکسرسایز ټولرنس دا په شخص کې زیاتوي، ځکه نارپینفرین ریلیز زیاتوي. کلینیک کې ډېره زیاته مهمه نه ده، ځکه دوی دغسې کاذبه خوشحالي او په شخص کې هلوسینیشن رامنځته کوي. او همدارنګه هغه مریضان چې سایکیټریک امراض ولري، د کډني امراض ولري او یا هم قلبي ویایي ناروغي ولري، هغوی باید دا استعمال نه کړي، ځکه دا د نارپینفرین ریلیز زیاتوي. چې زیات یې کوي سمپاتیک اعصاب ټول زیاتېږي، چې زیات شو په شخص کې ګلایکولایزز، لیپولایزز، ټوله بس نو دا شیان رامنځته کېږي. بیا دا هم سیکشوال سټیمولنټ دی او هم اکسرسایز انډیورنس زیاتوي. په خارج کې څوک تللي په دوکانونو کې بعضې دغه یوهیمیبین شته، دا لیبیډو پرفارمنس دی نه، په نارینهو کې وایي لیبیډو زیاتوي. همدارنګه دغه شکل یې بیا زموږ یوناني طبیبان لري جوړ کړي، بیا دا خلک یو کوچنی بوتل ورکړي چې دغه پټ په لاس ورکړي، زما دوا پکښې واچوه، نو بیا دا دوی بویوي، دا شکل باندې کوي، خوري نه، دا به دوی بویوي، دا زموږ په ښار کې دی. او دغه نو بیا خارجي دی چې هم یې ورزشکاران استعمالوي او هم یې د نارینهو د لیبیډو لپاره استعمالوي. دا دوا نه ده. بل بیتا بلاکرز دي. بیتا بلاکرز چې دي نن بیا مازې شروع ووایو، سبا ته بیا په تفصیل سره د خیره مطالعه کړو. بیتا بلاکر بیتا آخذې بلاکوي. دا هم دوه ډوله دي، نن سلیکټیو دي چې هم بیتا-1 آخذې بلاکوي هم بیتا-2. بل کارډیو سلیکټیو دي چې یوازې بیتا-1 آخذې بلاکوي. دوی فشار نه وینې فشار ټیټوي، ولې پوسچرل هایپوټنشن نه رامنځته کوي، ځکه دوی په الفا آخذو باندې کار نه کوي. بیتا بلاکر خورا ډېر زیات استعمال لري چې بیا به وروسته په تفصیل ووایو چې په هایپرټنشن کې، په انجینا کې، په ارتمیاو کې، په ایم آی کې، په هارټ فیلر کې، په هایپرتایرویډیزم کې، په ګلوکوما کې، د میګرین په پروفایلاکسس کې استعمالوو. دا نن سلیکټیو دي چې بیتا-1 آخذې بلاکوي او بیتا-2. چې بیتا-1 آخذې بلاک کړلې د زړه ریټ راکمیږي، کارډیک آوټپوټ کمیږي. چې بیتا-2 آخذې بلاک کړې هغه په لنګس کې وي برانکو ډایلیشن یې رامنځته کوي، اوس برانکوسپازم رامنځته کېږي. نو دغه د نن سلیکټیو یو مشکل هم دا دی چې برانکوسپازم رامنځته کوي. نو هغه مریضان چې بیا استما او سی او پي ډي لري هغوی ته باید دغه نن سلیکټیو ورنه کول سي. سلیکټیو بیتا-1 بلاکر چې دي هغه بیا یوازې بیتا-1 آخذې بلاکوي، دوی بیا برانکوسپازم نه رامنځته کوي، ولې که دوی هم ډېر زیات تطبیق سي بیا کېدلی سي بیتا-2 آخذې هم دوی هم بلاک کړي. بیتا بلاکر ګورئ نن سلیکټیو دي، سلیکټیو دي، بیا به ووایو پارشل اګونیست دي. دغه نو یو خلاصه ده چې بیا به د خیره په بل ساعت کې
پروپرانولول څخه به یې شروع کړو، نورې بیتا بلاکر دواوې به هم مطالعه کړو. نن مې په همدا ځای بس کړو. په مخه مو ښه وخت. مننه. په دې سره درس پروګرام پای ته ورسېدی. راتلونکی درس چې هغه ورباندې موږ بیتا بلاکر په تفصیل سره مطالعه کوو. تر هغه وخته مو په مخه ښه وخت ولرئ.